ګرانو کتونکو د بیډمنټن یوه کلاړي در سره متعارف کوم چې مخکې مو سره موږ خبرې اترې کړي 400 سیمې سره تعلق ساتي او نه صرف پښتونخوا بلکې پاکستان کې چې کوم دی په مختلفو میدانونو باندې جنګېدلې ده او پوزیشن یې 400 لروړې ده اوس بهر ملک ته هم روانه ده هغې سره به خبرې اترې کوو چې کم ځای ته د هغه انټروو نه پس رالي خو یقینا ګرانو کتونکو دلته کې ډېرې ټیلنټډ جینکې دي میدان ته راوتلي دي او په ځان باندې اوبو رسېل دی خو د ستاسو حوصله افزایي ورته پکار ده نه چې تاسو داسې کمنټس وکړئ چې هغې سره د هغې حوصله افزایي چې یاره زه خپل میسج دنیا ته څنګه ورسوم یا زه د خپل 400 یا د پښتونخوا نوم څنګه روښانه کړم چې زه په میډیا باندې راشم نو په دغې باندې ګیله منده ده بهرحال خبرې اترې به ورسره کوو بیا هم ورته خیر دی ستاسو انټرویو موږ له ضروري ده ځکه چې زموږ دپاره فخر یې خپله پیژنګلو کې زموږ کتونکو سره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم تنو زمان دی اور زه 400 سره تعلق ساتم بیسیکلی زه 400 نه یم اوسېږم زه په پېښور کې او زه د نیشنل پلیر یم د انډر 16 نیشنل پلیر سلور میډلسټ یم او ما اوس د خپل بابا د خپل فیملی ډېر زیات سپورټ دی ان شاء الله زه به مخکې ځم او خپل پاکستان له به ان شاء الله ګولډ میډل وروړم ان شاء الله اور ما سره خپل کوچز هم ډېر محنت کوي 3-4 ایئرز زما وشو چې زه یو شان ډیلی ټریننګ کوم سیټرډے سنډے آف وي نور زه ډیلی ټریننګ کوم پاکستان لیول 1 لیول 2 سره زه ټریننګ کوم کوچ دی زما ملک فراز خان شهزاده ما سره ډېر زیات محنت کوي زما بیسټ کوچ دی 4 ایئرز نه یو شان د هغې سپورټ او د هغې محنت وجه ده چې نن زه تایلنډ ته سلیکټ شوی یم تایلنډ ته کله به روان یې ته ان شاء الله 24 ته به ځو 24 ته جی جی کوم ځای کې پاکستان کې لوبېدلې ایبټ آباد کې کراچی کې لاہور کې پنجاب کې زیات تر ځایونه مې علاوه کشمیر او کومراټ ته نه یم تللی په بقایي ما هر ځای وکتلو او هر ځای نه ما میډل راوړلی دی دا ټول زما د کوچز زما د خپل بابا سپورټ دی زما کوچ چې ما ډېر زیات سپورټ کوي زما وړوکې سسټر د هغه آل پاکستان انډر 11 سلور میډلسټ ده هغې ته هم فراز خان شهزاده ټریننګ کوي زما ډېر بیسټ کوچ دی زما سسټر به هم انشاءالله دې نه پس ملیشیا ته جونیئر نیشنل ځي انشاءالله زه خو د 400 یې موږ د باندې فخر کولی شو که نه بالکل زه پهله 400 نوم اخلي که نه نه 400 بیسیکلی خو زه 400 نه یم که نه هم زه خو پهله پراؤډ په خپلې 400 کوم چې 400 نه هم داسې پلیر شته بهر راوتلي پوزیشن راوړي خپل خیبر پښتونخوا له اور زه د خپل ډي جي د دې ټولې شکریا ادا کوم د خپل کوچ ذاکر 400 کوچ چې دی د هغې ډېر زیات سپورټ دی موږ سره د دې ټولې شکریا ادا کوم د هغې په وجه نن موږ په دې هغه ولاړ یو چې تایلنډ ته سلیکټ شوی یم څنګه چې تاسو ګیله وکړله که نه نو داسې ډېرې جینکې دي چې هغه انټرویو هم کول غواړي هغه خپل ټیلنټ چې کوم دی هغه دنیا ته ښودل هم غواړي خو د دغې خبرو په وجه باندې هغه مخې ته نه راځي چې یاره دا څنګه خلک خبرې کوي نو څه میسج ورکوي د انټرویو مونږ هر ځای ورکړی دي لاهور کې مې ورکړی دي سوات کې مې ورکړی دي پنجاب کې پېښور کې مې ورکړی پېښور کې هم پښتانه خلک دي که نه خو خامخا چې ته اوس روزي نه نو څنګه به تا ته کامیابي لا چې کله ته سټرګل کې تا ته کامیابي ملو کېږي داسې خو نه ملو کېږي دې په وجه چې اوس تاسو ما ته وویل چې انټرویو راشه ما بالکل انکار وکړو نو دې په وجه چې هغې باندې ډېر زیات غلط کمنټس کوي دا بالکل غلط کار دی د هر چا خپل کار دی دې کې ستاسو غلط کمنټس ضرورت نشته دیگه ستاسو هغه جینکې یا چې والدین په اعتماد نه کوي یا دې میدان کې پوزیشن اخیستی شي خو مخې ته نه راځي نو هغوی ته څه میسج ورکوي ګوره داسې چلې 4 ایئرز پهله چې هغې زما خپل فیملی هم زه نه سپورټ کولم صرف زما بابا چې زه یې سپورټ کولم هغې هم نه سپورټ کولم چې ولې دا پښتو معاشره د بیا موږ د 400 یو دې په وجه تاسو سپورټس ته نه شئ تللی تاسو به ټراوزر اچولي شرټ اچولي خو چې څوک په خپل ځان باندې اعتماد یا کله یو ځای کې هم غلط کار نه شي کولی حتی کې پنجاب کې څومره هغه فری ماحول دی خو هلته هم غلط نه شي نه سپورټس میدان داسې دی هر څه په خپل زموږ بیډمنټن زموږ کوچ موږ ته دا لیکچر راکوي چې دا ستاسو یو فیملی ده فیملی کومه فیملی سسټر برادر هغې کې کله غلط څه کولی نه شي دا ټول سپورټ پکار دی چې ټول سپورټ کړی شي او مخې ته راشي څنګه چې بهر ته تایلنډ ته لاړ شي نو پوزیشن به راوړې انشاءالله ډېر کوشش دی زما انشاءالله ګولډ به راوړم پاکستان له دا خو زما بچپن نه ډېر زیات خواهش و چې انشاءالله ما ته موقع ملو شي نو زه پاکستان ته ګولډ راوړم انشاءالله ډېره زیاته مننه کتونکو د تنو زمان چې کومه ده خوراکې هغه هم ښه تکړه ده او دغه خبرې اترې هم چې تاسو سره د دې کولې نو یقینا موږ له دعاګو یو ځکه چې موږ د 400 دپاره فخر دی او کوشش یې دا دی چې د ملک نوم په بهر ملکونو کې روښانه کړم نو دعاګانې هم ورته کوئ چې نور هم مخکې لاړه شي او په نیشنل کچه خو لوبېدلې ده چې په انټرنیشنل کچه باندې پوزیشن واخلي ډېره مننه